نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زماورن طول بجمع النور الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فمونږ تاسو باندې یو ورځې پس یا دو درې ورځې پس څلور ورځې پس تقریبا یو اهم دو ورځې را روان دي ورځ یو ده خو د عمل دو ورځې دي عمل چې هغې ته عاشوره وایي د محرم د میاشتې عاشوره نو الله رب العزت که مونږ او تاسو له زندگی او ژوند را نصیب کو ژوند دیو نو انشاءالله را روان کالتا د عید الاضحی نه پس په بیا په محرم باندې د دې هجرت په سال باندې او د محرم عاشورا د دې ورځې تقریبا د څلور پنځه شپږ جمعې بیان دی انشاءالله که خیر و ژوند و زندگی و ژوندي و نو انشاءالله هغه وخت سره به کو خو نن ورځ وقت نشته منځ کې بس همدای و جمعه ده نو د دې لسمې عاشورې د ورځې اهمیت به بیان ذهن کې و خبره یاد ساتئ چې د عاشورې ته علما وجه تسمیه بیان کړې ده چې د عاشورې ته عاشوره ولې وایي د ولې جواب پکار دی نو وایي جواب دا دی چې عاشوره دا د محرم د دې لسو ورځو لسمه ورځ ده نو په عربۍ کې عاشر عاشوره جمع ده لسمه ورځ د ورځې اول نه واخله تر لسمې ورځې پورې د دې ورځو ټوله مجموعه عاشوره ده دویم نمبر وجه تسمیه بیانې علما په درېیمه درجه کې د مونږ یو کتاب دی اوس څلورمې درجې ته ویوړو کنز الدقایق د هغې یو شارع دی مخلص په نام باندې یادیږي نو هغه د دې عاشورې وجه تسمیه ذکر کړې ده هغه وایي چې دې ته ځکه عاشوره وایي چې الله رب العزت په دې ورځ باندې د لسو انبیاو باندې انعامات کړي دي په لسو انبیاو رسولانو انعامات شوي دي څه پکې رسولان دي او ډېر پکې انبیا دي لاول به درته ووایم خلاصې درته ووایم چې هغه انعامات
په کمې انبیاو شوي دي انعامات نه ذکر کوم ټیم نشته. نمبر 1 آدم علیه السلام، دویم نوح علیه السلام، دریم ابراهیم علیه السلام، څلورم موسی علیه السلام، پنځم ایوب علیه السلام، شپږم نوح علیه السلام، اووم یوسف علیه السلام، اتم یوشع علیه السلام، نهم عیسی علیه السلام، لسم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې. نو په دې ورځ باندې په لسو انبیاو باندې الله انعامات کړي دي. خو ډېره ناشنا ورځ ده، درته بیانوم ډېره ناشنا ورځ ده. په ورځو کې په ټولو ورځو کې ډېره ناشنا ده. د 12 میاشتو د 12 میاشتو په ټولو ورځو کې ناشنا ورځ د عاشورا. نمبر 1 الله رب العزت چې دنیا ځمکه اسمان د دې میټیریل لاندې باندې هر څه چې را پیدا کړل، نو چې دا یې پیدا کړل نو د مونږ د هفتې ته یوم الاسبوع وایو، په عربی کې یوم الاسبوع. نو دا هفته ورته مونږ وایو په دې عربی کې یوم السبت وایي، یوم السبت د هفتې ورځې ته. نو دا د دې ورځو نه خالد الله په دې کې څه نه دی پیدا کړي. علما وایي نور الله عالم الغیب دی، هر څه الله ته معلومات دی، خو پرځي خبرې کو پرځي. نو په دې ته سبت ورته ځکه وایي چې خالی. نور دا شپږ ورځې کې چې کم دی د 5 ورځو کې الله د خپل د دنیا نظام پیدا کړی دی، د ټولې دنیا نظام پیدا کړی دی. اسمانونه، ځمکې، د دې حساب کتاب د هر څه الله په 5 ورځو کې پیدا کړی دي. نو چې کله الله رب العزت دا 5 ورځو کې دا ټول هر څه پیدا کړل، نو بیا په شپږم ورځ باندې الله رب العزت دا ټول وغوستل، ځان ته مخې ته کېغوستل، مخې ته یې کړل، راویې غوستل. کن فیکون الله ذات. الله رب العزت ته وفرمایل چې تاسو لما یو ډیپټي قایمه کړې ده په دنیا کې. دا انور شو، دا سپوږمۍ شو، دا ستوري شو، دا ټول نظام تاسو لما یو ډیپټي قایمه کړې ده. تاسو په دې ډیپټۍ باندې زندگی تیروئ، وخت په تیروئ، او بیا به تاسو له زوال لازي، بیا به تاسو له زوال تاسو به هم ختمېږئ. نو الله رب العزت دا ټول مخې ته کې راوستل. چې مخې ته رالل نو الله رب العزت ته په سجدو کما یلیق بشانه الله رب العزت ورته دا ووایي، الله ته خو څوک جواب نشي ورکولی، خو الله ورته ډیپټي حواله کړه، ستا دا ډیپټي، ستا دا ډیپټي، ستا دا ډیپټي، دا ټول ډیپټي دې ته حواله شه د ټول نظام کې. نو دا ورځ چې کومه ده، دا ورځ د سوه علما ذکر کوي، دا ورځ یو د جمعې وه، د جمعې ورځ وه. نو جمعې ته جمعه ځکه وایي، علما دا ذکر کوي. دې کې ډېر جمعې ته جمعه ځکه وایي چې الله رب العزت د ټولو مجموعه راجمع کړې وه، دا ټول یې راجمع کړي وو. نو دا ورځ دې ورځې ته نوم کېښوستی شو جمعه، د جمعې ورځ. د نبي صلی الله علیه وسلم د دور نه وړاندې دې ته به یوم العروبه ویله، خلق به راجمع کېدل، بیا په بیت الله شریف کې به هم خلق راجمع کېدل. خو د الله رب العزت خپل یو لوی نظام دی، د هغې زمانې نه د الله خپل یو لوی نظام دی چې الله رب العزت دام راجمع کړي و ځان ته. خو د الله خپل فطرت د انسان کې الله دا خبره اچولې ده چې د جمعې په ورځ باندې الله د خپل مخلوقات ځان ته متوجه کوي. نمبر 1. نمبر 2 دا ده چې موږ وګورو اکثر د جمعې په ورځ باندې د یو بل سره لین دین، تعلقات، رشتہ داری، خپلولي، دې له بیمار پرسۍ وغیره دې له حاضري کوو. حلال کې د پاکستان کې د جمعې په ورځ چوټي نشته، خو د هغې باوجود موږ د جمعې ورځ
نه خالی کو. د جمعې په ورځ باندې هر پرده سوچ لري چې زه د جمعې دا مونځ په ښه ځای کې وکم. نو دې کې مجموعه جمعوالی دی، نو دې ته الله نوم کېښوستو یوم الجمعه. نو چې دا یوم الجمعه وه ورځ هم د جمعې وه او دا 10 عاشوره وه. څه شی وه؟ 10 عاشوره وه، د محرم 10 ورځ وه. یو چې الله دا نظام مخې ته راوست. لبریک. دویمه علما ذکر کوي چې الله رب العزت عالم ارواح کې دا روحونه پیدا کړل. روحونه چې کال عالم ارواح کې الله د دې ټولو مخلوقات روحونه پیدا کړل، لوی بیان دی. نو چې کله عالم ارواح کې بیا ورته الله ووی ستاسو رب څوک دی؟ د روحونو ته ووی ستاسو رب څوک دی؟ د روحونو ټولو په یک زبان باندې دا الفاظ وی ربي الله، زمونږ رب ربي الله، الله رب العزت، یا الله ته زمونږ ربي. الله وته هغه زمونږ که کافر دی که هر یو که دهري دی چې هر روح ته دی په یک زبان الله سره په عالم ارواح کې دا اقرار کړی ربي الله. بیا ورته الله ووی تاسو به د چا عبادت کوئ؟ د روحونو په یک بار باندې ووی یا الله مونږ به ستا عبادت کوو. نو دا عالم ارواح کې دا حساب کتاب وش. بیا د ټولو مخلوقاتنا اول روح چې پیدا دی، د ټولو مخلوقاتنا اول روح زمونږه د محمد صلی الله علیه وسلم د جانان روح پیدا دی. د ټولو مخلوقاتنا زمونږ د بابا آدم علیه السلام نم دا پهلا د دنیا لا نه و پیدا، زمکه و اسمانونه نو پیدا چې د محمد صلی الله علیه وسلم د جانان روح الله پیدا کړو. نو چې د جانان روح الله پیدا کړو نو دا روح چې د جانان پیدا شو نو دا په 10 عاشوره الله او یوم الجمعه د ورځ د جمعې وا. نو الله رب العزت چې دا څومره مخلوقات بیا خصوصا دا مخلوقات چې څومره پیدا کړي دي نو دا جمعې په ورځ او به د عاشورې په ورځ 10 د محرم 10 عاشوره. دریم نمبر آدم علیه السلام چې الله رب العزت د دنیا نه خاور د آدم علیه السلام په فرشتو باندې راجمع کړه. چې په فرشتو یې راجمع کړه نو بیا د مختلفو د دنیا نه خاور راوړه. آدم علیه السلام بدن جسم ته جوړی. نو د آدم علیه السلام جسم خاکی چې کله جوړ شو، جسم یې کله تیار شو او دا جسم د دې خاورې دا مجموعه دا جسم چې کله تیار شو روح پکې الله نو اچولې. جسم چې کله تیار شو مکمل شو نو دا ورځ یوم عاشورا د محرم 10 ورځ وا. تاسو په تاریخ کې دا خبرې پیله اورئ، تاسو په چرته په تاریخ کې دا خبرې نه اورېدلې. نو دا 10 عاشورا وا. بیا چې الله رب العزت روح دا بیا جسم داسې پروتو، تاسو به د علماو نه اورېدلي د شیطانو پکې مزل دننه کوه، کله پکې دننه ورنوتو، کله پکې یو ټنګارې منګارې که کله پکې شپېلي ول. دا جسم داسې تیارو خو چې کله الله رب العزت دې ته بیا روح ورواچو نو چې کله روح ورواچولی شو آدم علیه السلام کې روح رال، جسم حرکت شروع کو نو دا 10 عاشوره وه. د آدم علیه السلام د فرشتو سره زندگی تیروله، ژوند یې تیروو. چې کله ژوند تیروو آدم علیه السلام نو چې کله ژوند په فرشتو کې تیروو بیا پکې دغه راله الله رب العزت فرشتو ته ټولو ته حکم وکړو چې شابه زما آدم ته سجده وکړي. په اوله سپاره کې بیان دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. دغلته غټ بیان دی. نو ټولو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس ابا واستكبر وکان من الکافرین. نو شیطان انکار وکړو. نو چې شیطان انکار وکړو نو دا ورځ د جمعې وه او د عاشورې د محرم د عاشورې ورځ وه. دا ورځ بیا الله رب العزت وخت تېرېدو الله رب العزت
دا آدم علیه السلام د پرشتو نه علیحده کو یوازې کو د پرشتو سے ژوند بیل کو نو چې د پرشتو نه ولا الله ژوند بیل کو او دای جنت ته داخل کو خو یاد ساتئ الله رب العزت علما ذکر کوي الله رب العزت چې کم جنت جوړ کړی دی د خپل مخلوق لپاره هغه په دنیا کې ژوند تیری الله به راضي کوي او به د هغې نه پس الله رب العزت هغه بنده جنت ته داخلی نو ګورې هغه جنت ته څوک نه دی داخل محمد صلی الله علیه وسلم هغه جنت ګټلی دی الله چې عرش ته خېجولی او ملاقات له الله له تللی الله رب العزت هغه جنت محمد صلی الله علیه وسلم ته ښودلی دی انشاءالله که خیر وجونو زه به تاسو ته په جنت باندې هم بیان کوم چې جنت ته جنت ولې وایي جنت بیا مونږ په عربی محاوره کې جنت باغ ته وایو خو د باغ بیا ډېر نومونه دي په عربی کې بوستان حدیقه وغیره وغیره ډېر نومونه دي خو د جنت ورته الله ولې مختص کو نو دا لوی بیان دی انشاءالله د دې به خپل وخت سره به انشاءالله بیان وکړو نو الله رب العزت د پرشتو نه آدم علیه السلام علیحده کوو جنت ته داخل کو نو چې جنت د هغې نه مخکې جنت ته چې کله داخل کو نو جنت کې آدم علیه السلام چې داخل شو نو دا یوم الجمعه وه ورځ د جمعې وه او د 10 محرم و یوم عاشوره وه بیا آدم علیه السلام یوازې خپو په جنت کې حالانکه الله رب خود هغې ته آسماني جنت دنیاوي ارضي جنت ولا الله تیار کړی ځکه د الله سره د څه کمی دی کن فیکون ذات دی خو هغه حقیقي جنت چې الله به ورته خپل مخلوقات په همیشه زندګۍ باندې بوځي همیشه زندګي به نو هغه جنت ته نو داخل آدم علیه السلام چې هغه جنت ته الله رب العزت څوک داخل کړي نو واپسې د هغې نه نشته ځکه هلته همیشه زندګي ده ګورې په دې کې پوینټ دی سوی هغه همیشه زندگی ده هلته چې څوک داخل شي نو همیشه زندگی به هغه ته میلاو شي واپس هغې کې بار کېدل نشته دا عارضي جنت الله مخلوقاتو دپاره یو جنت تیار کړی نو آدم علیه السلام چې دا ورداخل شو وخت یې تېرېدو یوازې ډېر سخت خپه نو چې خپه نو الله رب العزت ورسره زمونږ نیا بیبي هوا هغه هم ولې دغسې پخته آدم علیه السلام دغسې پختۍ نه الله را پیدا کړه چې یو ملګری دې پیدا شي نو یو ملګری وله پیدا کړو بیبي هوا نو چې بیبي هوا یې وله را پیدا کړه هغه ورځ د یوم العاشورې او یوم الجمعه وه او د عاشورې ورځ وه محرم 10 محرم و بیا الله رب العزت انسان نه خطا کېږي زمونږ خوږ جانان د بابا آدم علیه السلام نه خطا وشو انسان کمزور دی وخلق الانسان ضعیفا خدای ته شیطان قسمونه دوکې موکې یو شی بل شی ورکو شیطان خو زموږ دشمن دی نو چې کله ولا شیطان دوکې او قسمونه ورته وخوړل ځکه چې هلته ورته وویل وی تا به ګوره هغه وخت کې دا پوینټونه دي هغې ورته وویل شیطان ورته وویل تا به الله د دې نه وباس تا به الله د دې نه وباس خو یوه خبره ده چې که د دې ونې خوراک دې وکړه بیا دې الله نه وباس بیا به تا ته همیشه زندګي میلاو شي خو الله ورته مخکې ویلو چې ګوره ولا تقربوا الشجره دې ونې ته نږدې نه شي ګوره آدم زما بنده چې ګوره دې ونې ته نږدې نه شي نو شیطان ورته دوکه ورکړه دغې کې راوستو الله رب العزت ته ویلو خو آدم علیه السلام نه خطا وشو چې خطا ته وشوه ونې ته نږدې شو نو چې ونې ته نږدې شو نو آدم علیه السلام خو د دې دپاره چې مونږ همیشه زندګۍ ته خطا وشوه نو چې خطا وشوه نو امتحان دنیا ته الله راشب بیا دا لوی بیان دی چې دنیا ته الله راشب کو کم کسان الله دنیا ته راغورځولي څوک دنیا کې نو مخلوقات نو مخکې الله د دې نه مخلوقات پیدا کړي خو آدم علیه السلام به د انسانیت مخلوق د انس په جامه کې مخلوق الله دنیا ته راشب کو نو چې کله دنیا ته الله راشب کو نو آدم علیه السلام هلته هم ډېر خپه خو دنیا کې زمونږ بیبي هوا
او آدم علیه السلام. حالانکه ګورې د شیطان د آدم علیه السلام نشو خطا کولی. ذهن کې یو خبره یاده وساتئ. خو زمونږ بیبي حوا هغې ورته وایي زمونږ نیا بیبي وای خیر دی که نه دا خو مونږ ته ښایسته خبره کوي او ډینګیا ولاندې باندې. نو اکثر دا زمونږ سړي چې خطا کېږي که نه دا د دې ښځو په وجه خطا کېږي. معاشرې کې دا مونږ ډېر وګټل. د ښځې خبره منئ خو هره خبره به هم نه منئ. زه تاسو ته دا وایم خوشحالوئ ځکه هغه تا د هغه ښځې ستا دپاره خاندان پرېښی دی، رشتهدار یې پرېښی دی، د مور پلار یې پرېښی دی او ستا ژوند ته هغه خپل ژوند ویلی دی. خدا په حکمت عملی سره ګسه پوښتۍ ده دا په حکمت عملی سره ساتې. داسې به ورسره نه کې چې ته پسې ډانګ را واخلې. حکمت عملي به ورته کې. او زه خو دې خپلو مقتدیانو ته دا ویم دا ډېر زر دوکه کېږي. شنه باغات ورته ښیي دا به وکړه هېڅ هم وله مه کوه. شنه باغات ورته ښیي دا به درله وکړم دا به درله وکړم او په دې خوشحالېږي. نو خوشحالې ساتئ خو خبرې ډېره مه منئ سوچ او حواس سره. ځکه چې په دنیا کې څومره خطاونه شوي دي څومره خطا شوي. زه به تاسو ته ووایم بلغم بن بعوره د موسی علیه السلام په زمن کې یو بهترین بزرګ و رسېدلی پونج بزرګ. او موسی علیه السلام ته مقابلې ته حالانکه بني اسرائیل ورته د قسمه انعامات ورل چې د موسی علیه السلام ته خیرې وکړه. او ورته دا خو ګورې حق پیغمبر دی خرابېږئ تباه کېږئ قومه. بس دا بني اسرائیل به ورته په قسم شکلونو کې ورتلو دا انعامات پې وله وروړل خو نه یې شو دوکه کولی. بلغم بن بعوره یې نه شو دوکه کولی. خو کم بې وله ښځې له وله انعامات ویوړل چې انعامات یې وله ویوړل نو په دې دوران کې ښځه خو چې کم دا دغه وګوري نو بیا خو د ټینګ نه نو بیا د خپل خاوند ته کېناسته خیر دی که نه ولاندې باندې. خو برسر احمد چې موسی علیه السلام ته په خیرو باندې سټارټ وکړه نو خیرې خو موسی علیه السلام ته نه کولې زبان یې الټه شو ځان ته کولې. نو الله ته سپی جوړ کو نو دا ژبې دومره راووتله 3 ورځې پورې په دنیا کې و. بیا چې کم دی د سپي په شکل کې مردار شي. دا لوی بیان دی. نو په دنیا کې چې څومره دوکه شوي دي دا خلک دا د ښځو دوکه کړي دي. ناقص العقل دی. نور ذهن ډېر تیز دی خو وختي دی ناقص العقل لی کم عقل کامل نه دی. نو لہذا زمونږ آدم علیه السلام چې کله دنیا ته الله راشب کو نو دنیا ته چې کله راشب شو نو ډېر زیات خپو. د هندوستان په سرندیب غر باندې چې کم دی هغه آدم علیه السلام الله را وغورځو او زمونږ نیا بیبي چې کم دی په سعودي عرب کې په جده را گزار کړه. دواړه خپه دي چې خدای سم وکړل. نو آدم علیه السلام خو ګورې د الله د راضي کولو طریقې یو عمل یو دی په دنیا کې. ذهن کې یو خبره یاده وساتئ. الله رب العزت چې مونږ راضي کوو یو طریقه الله ذکر کړې ده. او تاسو تاریخ وګورئ تاریخ. نو آدم علیه السلام چې کله په الله رب العزت ته ډایرکټ په سجده شو. حالانکه ګورئ آدم علیه السلام په جنت کې مونږ نه و کړی. څنګه ذهن آدم علیه السلام سجدې ته لاړ. نو فرشتو ته الله حکم کړو چې زما بنده ته سجده وکړي. او دغه چې کوم دی ابلیس انکار وکړو نو الله هغه مرعون کو لعنتي کو تر قیامته پورې جهنمی. نو الله رب العزت ته یو دم آدم علیه السلام ته یو دم ذهن کې رال الله ته په سجده شو. نو چې کله الله ته په سجده شو یو سجده ولګوله نو چې سجده اوږده وه الله یې راضي کوو چې خطا شوې ده ګناه شوې ده. نو چې الله یې راضي کوو چې یو رڼا پرې راغله. دا د شپې راکوشی و رڼا پرې راغله وایي زه خوشحاله شو الله معاف کړم. نو چې سر یې راوچت کو نو سیستم د دنیا وبدلو. بله سجدې الله ته ولګوله. نو چې بله ولګوله نو دې دوران کې نور پرې راوخت. نو چې نور پرې راوختو نو بیا د دنیا بله سجدې چې اوچته کړه چې دا مونږ تاسو په منځ کې سجدې کوو دا 2 سجدې په هر رکعت کې دا هغه دی. خو ګورې دا تبرک او دا خوشحالي او دا نعمت الله محمد صلی الله علیه وسلم له ورکړی. مخکینی امتونو به سجده نه لګوله. د هغې سجده د رکوع په شکل کې وه. رکوع به یې کوله
هغه د مونږ د رکوع الله دا نعمت د خوشحالۍ مونږ تاسو ته راکړی دی محمد صلی الله علیه وسلم ته الله دا نعمت ورکړی رکوع او بیا سجده بس نعمت خبرې رانه بل طرف ته ځي ان شاء الله که خیر او ژوندو را روان که ژوندي و عید الاضحی نه پس بیا دا تفصیلي بیان کو خبره به کو بیا ځکه دا د 15 د شپږ وجو بیان دی او د خو اهم مسله وس په مونږ سکو لسم عاشوره را لکو بس زمونږ جانان محمد صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې نو هغه په لسم عاشوره روزه نیوله څه شی به کول روزه به نیوله نو چې روزه به نیول کله مدینه ته هغه هجرت وکړو نو چې مدینه ته هجرت وکړو نو بیا هغه به روزه نیوله خو په دې ورځ به يهوديان روزه نیوله نو نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو وکړو دا تاسو ولې روزه نیسئ وای سیب دا چې کوم دې مونږ ته د فرعون نه په دې ورځ نجات میلاو دی تاسو نو ویلو چې عیسی علیه السلام باندې الله لوی انعام کړي ما تاسو ته انبیاء نمونه وختي واغستل شارټ کټ نو هغه کې دا دی چې مونږ ته په دې ورځ باندې د فرعون نه نجات میلاو دی نو دا ورځ په مونږ ځان لازم کړی دا چې مونږ په دې روزه نیسو نو نبی صلی زمونږ خوږ جانان محمد صلی الله علیه وسلم فرمایل ویخه و چې تاسو په دې ورځ روزه نیسئ نو موسی علیه السلام خو زما ورور دی نو پخپل دغه ته شک او حکم وکړو وای خپل امت ته پاره حکم وکړو صحابيات او صحابو ته حکم وکړو چې تاسو به دوه روزې نیسئ یا نهمه یا لسمه دا د نبی صلی الله علیه وسلم د جانان سنت دي او یا لسمه او یو لسمه خو لسمه به شاملو کچری یو سړی وای چې زه نهم او یو لسمه نیسم نو دې سنت کامل نکړل دې سنت او نکړل نو دې بچ کم دې نهمه لسمه به شاملو یا لسمه او یو لسمه نو دا چې مونږ تاسو په ژوند کې راولو بیا په دې ورځ باندې مونږه ډېری شربتي مربتي تقسیمو یو شی بل شی تقسیمو وخت راته دلته ملګرو وې یو پولیس والے دی هغه راته وې چې په دې ورځ باندې د اشیاګان میاګان د ډېری شربتي مربتي تقسیمي خو ما ورته په ګپ شپ کې ما اسکه کنه ما یک بدی خو هغه وې چې دا مشکوک دی نو ځین کې زما ځین ته دا خبر رااله مسله ده چې کله تاسو ته مشکوک شی ملاوش مشکوک نو شریعت د هغه جواز نه ورکي دا خلک یو سوي بل سوي کنه چې یاره دا دیو پکې دا کوي خو لہذا یا که خرافات او ماته خو پته نشته او که حقیقت هم ماته پته نشته خو مشکوک ځکه اشتباه رااله نو چې اشتباه رااله نو بیا د دې شربتو نه موږ ځان تاسو پرېز کو چې وینس ځکه چې سیرات پکې اچولې نه یا څه نقصان نور څه پکې نه کړي نو اشتباه رااله کچری روح افزاو یا چې کم دی پیو وغیرہ دا استعمال شوی نو ټیک ته سړی اسکلیش خو اشتباه رااله او کچلی د امام حسین او د حسن په نام شوی نو بیا حرام دی بیا چې شي دی بیا حرام دی دا اسکل حرام دی لکه څنګه خنزیر حرام دی څنګه سپی غوښه حرامه ده څنګه شراب حرام دی دغه شانتې بیا دام حرام دی ځکه دا د عبدیت په نام صدقه ده او صدقه او هر څه چې مونږ کوو دا به د الله لپاره کوو ها کچری عام مسلمانان د خوشاله او د غورز دا ډیره د خوشاله ورځ د غوړې خاطر د خوشاله ورځ دا غوړې د سوق ورځ نه ده چې په دې مونږ تاسو چې کم د سوق مناوو دا غوړې د سوق ورځ نه ده غم ورځ نه ده دا د خوشاله ورځ ده په څومره انبیاء ته الله انعامات په دې ورځ ورکړي دي څومره رسولات ته او چې نور مې د فلسفه راوچته که څومره انعامات په دې ورځ میلاو دي نو ګوره دا د خوشاله ورځ ده او کته د خوشاله نه شربت تیارې یا بل څه تیارې چې دا د خوشاله ورځ ده او زما انبیاء ته دا انعام میلاو دي راشه نن په دې د خوږ د جانان په امت شربت سکم نو پروا نشتا خو چې مشکوک نه خبره داره چې مشکوک نه نو بهترین عمل څه شی دی چې مونږ او تاسو سنت عمل چې روزه ونیسو نه هم لسمه یو لسمه ان شاء الله خبره حساب کتاب مې ډېر لیکل دی ټول حساب رانه پاتې شو که خیر ژوندۍ او ژوند وا به په هغه دغه باندې بیانو خدا اخرنه یو خبره تکومه الله رب العزت تاسو ډېر جزای خیر در نصیب کړي
تاسو د جماعتونو سره د الله د پاره کوي تاسو به دې کې سلالت د مخلوق نه ځکه چې پټه معامله ده ټول د الله د پاره دی الله د ټولو د جزای خیر ور نصیب کې چې څومره صدقې تاسو کوي نو دا بخامخ چې دا بل لګېدلې دی نو بیا دا تقریبا 9000 او 655 روپۍ راغلی دی نو د خپل وس مطابق پکې امداد وکړي الله رب العزت دی ما تاسو له ټولو په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین